نبی علیہ السلام ته خبر را رسیدو نو نبی علیہ السلام او فرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوړه کړه او آخرت یې پرېښود. کو چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوي وو ځکه بادشاه و. خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو. نو خو ورته پته وه چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې وی هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موکه ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه. دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیہ السلام مقابلې له روان شو په مدینه منوره باندې د حملې کولو دپاره. دلته نبی علیہ السلام ته خبر راورسید د الله پاکه پیغمبره د روم چې کوم بادشاه د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حملې کولو اراده کړې ده. هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی او خلک بالکل وږې تږې ناستې قات سالفې ده. نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي په مدینه منوره حمله وکړي د مسلمانانو حکومت ختم کړي ځکه دغې زمانه کې د روم حکومت چې دې به ځان ته صفر طاقت ویلو. لوی بادشاہی په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہی وه. نو هرقل بادشاه دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابلې یو بل بادشاہی موجود وي. نو هرقل بادشاه دا وغوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي. نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و نو ده ویره دا موقع ده د حملې کولو ځکه په زړه کې د ده دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی. دته یو ځل نبي علیه السلام د اسلام د دعوت دپاره خط لیږلی و. دله چې هغه خط ورسېدو په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی. دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت له نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه السلام متعلق یې څه تپوسونه وکړه. ابو سفیان ورله جوابونه ورکړو. نو دی هرقل بادشاه خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغه قدمونه را رسي دا ځای به هغوی فتحه کوي او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي دا خبره وکړه او بیا خپل قوم ته دعوت ورکوي کو د دنیا او د آخرت کامیابی غواړئ نو راځئ چې په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړو.
نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کو غوغا شروع کړه ښه ته پیم ایمان راوړې نو دی ویریدو نو خلکو ته ویل ما خو اسې ټوکې کولې تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې بدبخت بادشاهي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو نبی علیہ السلام ته خبر را رسیدو نو نبی علیہ السلام او فرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوره کړه او آخرت یې پرېښود کو چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوي وو ځکه بادشاه و خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس نو خو ورته پته و چې دا رښتینی پیغمبر دی خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موکه ده ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو 40,000 او د نبی علیہ السلام مقابله روان شو په مدینه منوره باندې د حمله کولو دپاره دلته نبی علیہ السلام ته خبر راورسید د الله پاک پیغمبره د روم چې کوم بادشاه د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حمله کولو اراده کړې ده نبی علیہ السلام صحابه کرام راټول کړو وی دا خو ډیره زیاته بې خوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي زه چې موږ ورله مخکې لاړ شو موږ ورله مخکې ځو ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي نبی علیہ السلام د 10,000 لښکر تیار کو د مسلمانانو داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده او بل ته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي وو کجورې پخ شوي وي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ځئ چې غذا له ځو نو دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه وی دې ګرمۍ ته وګوره او د ده غذا له تلو ته وګوره او روم کم ځای کې دی دومره لرې تلو نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلاره کښېنئ ګرمي ده لا تنفروا فی الحر ګرمۍ کې مه وځه دا ګرمي ده په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي الله تبارک وتعالی آیت نازل کو قل نار جهنم اشد حرا د الله پاک پیغمبر وویته اور د جهنم د دې غرمونو ډېر ګرم دی تاسو وایئ ګرمي ده مو وځئ که نه ووایه اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی نبی علیہ السلام دلته کې لوی لښکر د مسلمانانو تیار شو 10,000 نو د هغې دپاره د سورلوم د ضرورت و د هغې دپاره د جنگ د سامان هم ضرورت و نو نبی علیہ السلام اعلان وکړو په دې غذا کې ویره چنده راوړئ دا واحد غذا ده چې په دې کې نبی علیہ السلام د چندې اعلان کړی دی مخکې غذاګانو کې به نبی علیہ السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې دا راز پاش نه شي دلته یې ښکاره اعلان وکړو وی چنده راوړئ ځکه چې جنګ مو د ډېر یو لوی طاقت سره دی جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی رومیان دي د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي
او دویم سفر هم وګت دی لښکر هم زیات دی د جنگ سامان هم نشته دی چنده راوړئ هر صحابي کور ته روان شو ځي چې چنده راوړي عمر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان وکړ زه ډېر زیات خوشحاله شوم خوشحاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لږ مال موجود و مالدار وم ما وی چې زه دا ځل خو به د ابوبکر نه نمبر اوسم که نه دا ځل به د ابوبکر نه نمبر اوسم چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو کور ته لاړم کور کې چې مې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړ د نبی علیه الصلاة والسلام خوا کې مې ورته وکړو او خوا ته ورسره کېناستم خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی وی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم څه سامان راغستی دی راوړو د نبی علیه الصلاة والسلام خواته کېښود په چنده کې هغه ورته کېناست زه د ابوبکر سامان ته ګورم خپل ته ګورم خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نه وی عثمان رضی الله تعالی عنہ هم کور ته لاړو چې کور ته لاړو 300 اوښانې راوستل 300 اسونه 300 اسونه او زر اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړي 300 اسونه او زر اشرفی دا اشرفی چې دی دینار ته ویلی شي دا د سرو زرو پیسه د ډېرې قیمتي روپۍ دي نو عثمان رضی الله تعالی چې کور ته لاړو نو زر اشرفی او 300 اسونه را روان کړي د نبی علیه الصلاة والسلام خواله راوستو وی د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 اسونه مونږ هم وایو مونږ چنده ورکو که نه مونږ هم چنده ورکو 10 روپۍ ګور هغه ورکو مونږ وایو ما چنده ورکړه نبی علیه الصلاة والسلام دا زر اشرفی په لاس کې نیولي صحابه کرام فرمایي وی نبی علیه السلام په دې لاس کې داسې اړولې راړولې او وی دومره ورته خوشحالېده که نه وی نبی علیه السلام وفرمیل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي دته نقصان نشي رسولی عثمان چې څه کوي کوه تا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه در رسوي دا مطلب نه چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې ګناه کوه مطلب دا دی الله به دې نن نه بعد د ګناه نه ساتي ته به د نن نه بعد ګناه د سره کوي نه دومره خوشحاله شو نبی علیه الصلاة والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغې مال باندې ویخه نبی علیه الصلاة والسلام زما طرف ته متوجه شو عمره څه دې راوړي دي په چنده کې ما ورته وایي چې د الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامان و هغه مې په منځ نیم کو نیم مې کور پرېښود او نیم مې دا راوړی دی چې ښه ابوبکر نه تپوس وکړو چې ابوبکر څه دې راوړي دي چې د الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان مې راوړی دی ښه کور کې زه هغه دې هر څه راوړي دي وی او وی ابوبکر په کور کې دي بچو ته څه پرېښي دي د الله پاک پیغمبر ستا او د الله نوم مې ورته پرېښی دی په کور کې مې بچو ته الله او د الله رسول پرېښی دی په کور کې چې څه و هغه مې ټول راوړي دي عمر وی ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کېږي ما خو چې زه به د ابوبکر نه نن وګټم ما خو د کور سامان په منظم کړی ابوبکر خو چې په کور کې څه مونته هغه ټول راوړي دي دا د هغې د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت وه
چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي. ها دا د هغې یقین او دا د هغې عقیده او علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دی چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو، ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی، دومره ایمان نشته دی. د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو، سبا به خیر غواړي، بیا به څه غواړي؟ خیر غواړي، بل ته به لاس نیسي. نو د هغې نه ښه دا ده چې د خپل ټول سامان د الله په لاره کې نه ورکوي، څه ترې د بچو له پرېږدي. د هغې خو یقین و، د هغې عقیده وه، الله تبارک وتعالی به ورله اخ شانتې بندوبست کو. نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه، چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم، بل وي زه به نوم ګټم. د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه. زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې. ښه د ګاډۍ اخیستی دی، زه به هم ګاډۍ اخلم. ښه د بنګله جوړه کړه، زه به هم بنګله جوړومه. ښه د پلانکي زوی 2 روپیو ګټلې، زما دا به هم دومره ګټې، کو حلالې وي او کو حرامې وي. ګاډی په حلالو اخیستی کو په حرامو اخیستی دی، کور یې په حلالو جوړ کړی کو په حرامو جوړ کړی دی، خو بس زه به هم جوړومه. دې ته نه ګورو چې دا پیسې حلالې دي کو حرامې دي. زمونږ سیالي د یو بل سره په دنیا کې ده، په پیسو کې ده، اگر چې هغه حرامې ولې نه وي. د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وه، او دا د مسلمان شان هم دی چې دوی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي. دیو جنا یو ځل نبی علیه السلام له غریب صحابه کرام رالو، وی د الله پاک پیغمبره زمونږ نه مالدار صحابه کرام مخکې شو، په نیکو کې هغه زمونږ نه مخکې شو، ځکه چې مونږ منځونه کوو هغې منځونه کوي، مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي، مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي. خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی، هغې صدقې ورکوي، مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو. نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم، تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ. غریبو صحابه کرامو ته فرمایل وی کم؟ نبی علیه السلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځه نه وروستو 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایئ. دا د هر فرض مانځه نه کوئ، د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی. تاسو د هغې نه مخکې شئ. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام ورته وفرمایل د اوده کېدو په ټایم کې دا وایئ چې کله اوده کېږئ 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایئ. نو غریب صحابه کرام خوشحاله شو، وی زمونږ د مالدارانو نه به اوس مخکې شو. غریبو صحابه کرامو د هر مانځه نه وروستو دا وظیفه شروع کړه، دا ذکر یې شروع کړو. مالدار صحابه کرام پې خبر شو، ویل هغوی وی دا مونږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې مونږ به هم کوو که نه. نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو، هغې هم دا شروع کو. نا غریب صحابه کرام بیا لاړ نبی علیه السلام لره، وی د الله پاک پیغمبره خو زمونږ سره یو شان نه، بیا زمونږ نه مخکې شو.
ځکه چې دا کم ذکر مونږ کو دا خو هغې هم شروع کو نو هغې خو صدقې هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نه شو ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نه هغوی ته یې ورکړی نو اوس پکې زه څه ووامه اوس پکې زه څه وواما دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده نو دا خو د الله فضل دی نو چې دا هغې له ورکړی دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه په نیکو کې وه دا ذکر مې درته وښو دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 33 پیرې سبحان الله 33 پیری الحمدلله 34 پیری الله اکبر دا سو تسبیحات شو سل تسبیحات شو کنه دا سل تسبیحات شو او منځونه په ورځ کې سو دي 15 نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو 1500 نو 1500 او الله تبارک وتعالی د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي په لس باندې الله تبارک وتعالی یو نیکی بدلی د مسلمان په لسو باندې نو چې 500 له 500 له په لسو کې ضرب ورکړي نو څو ترې نه جوړېږي 15,000 که نه 15,000 ترې نه جوړېږي نو د ورځې 15,000 تسبیحات شو چې په هر مانځه پسې ته دا وایي د دې وجې یو ځل نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وایي چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه نه وروستو کوئ نو دا 15,000 تسبیحات شو نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 15,000 ګناهونه د ورځې وکړي 15,000 ګناه څوک کولی شي نشي کولی نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي دا 15,000 نیکۍ دي نو 15,000 ګناه خو یو انسان نشي کولی نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروستو دا تسبیحات وایي نو پکار دا ده چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ابوبکر را نه بیا دلته مخکې شو نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبرګې میاشت وه 5 تاریخ و او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره دی په دې کې څه صحابه کرام رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل پیدا الله پاک پیغمبر مونږ له سوارلې راکړه چې مونږ در سره جهاد لاړ شو غریب صحابه کرام مونږ لم څه اسونه اوښان څه خر پکار دی چې مونږ پې سواره شو ستا سره ملګري شو غزا له لاړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ما سره خو څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه هغه صحابه کرام د هغې ځای نه په ژړا باندې روان شو ژړلې چې موږ د نبی علیه السلام نه پاتې کېږو او نبی علیه السلام غزا له روان دی الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون سترګو نه یې اوښکې بهیدې او واپس روانو ژړلې چې موږ نبي علیه الصلوۃ والسلام نه د غزا نه پاتې کېږو ټول مسلمانان غزا له لاړو مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو ضعیفان بوډاګان پاتې شو یا معذوره پاتې شو یا ښځې پاتې شوې یا منافقین پاتې شو یا د غریب صحابه کرام پاتې شو غریب صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانېدو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی ته پاتې شه ته به د کورونو خیال ساتي ته به څه ساتي
د کورونو خیال ساتي خپل نائب یې وګرځوي ته پاتې شه ته موږ سره مزه نو چې نبی علیه الصلاة والسلام روانېدو علي رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره ته ما د ښځو د بچو سره پرېږدي ته په مدینه کې ما د زنانو سره پرېږدې او د ماشومانو سره مې پرېږدې په خپله رانځئ علی رضی الله تعالی خفه شو نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای علي خوښه دې نه ده چې ته زما دپاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه الصلاة والسلام دپاره و څنګه چې هارون د موسی علیه الصلاة والسلام دپاره و نو خوښه دې نه ده چې داسې ته زما دپاره شي خو وی زما نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی په دې باندې علي رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خوشحاله شو علي رضی الله تعالی عنه پاتې شو او نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره روان شو چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی فرمای دا یو مشر صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دیو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو زما سره اوخه هوا ډیره ټاپه ټیپه وه کمزورې وه وی ما وی چېره دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده خو دوه درې ورځې به لږ خوراک ورکړمه دا به لږه سربه شي لږ طاقت به پکې راشي بیا په نبي علیه الصلاة والسلام پسې روان شمه وی زه پاتې شومه چې پاتې شومه وی ګیاګانې مې راوړې خوراکونه مې راوړه اوښې ته مې اچول وی یو دوه ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی اوس فرق پکې رانغی وی ما چېرې دا خو نه سربېږي اوښه مې پرېښوده پیدل روان شوم په نبي علیه الصلاة والسلام پسې منډه 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 وي حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول چې مې رسول وی نبی علیه الصلاة والسلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو ابو ذر ته څنګه رالې د الله پاکه پیغمبره پیدل رالم پیدل دې موږ ته ځان راورساو او وی نبی علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې موږ پسې یوازې رالې خو د دنیا نه بم یوازې ځې ګورې یوه ورځ ما پس یوازې رالی او د دنیا نه بم یوازې ځي او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسي چې دا راته وویل بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو ربزه مقام ورته وی هلته کې بیمار شو هلته کې وفات شو هیڅوک نو بالکل یوازې وفات شو حتی تر دې پورې دومره هم څوک نو چې کفن دفن یې کړی وی بیا څه ټایم بعد عثمان غني رضی الله تعالی عنه راغی چې ولیدو نو بیا یې پې جنازه وکړه او هلته یې دفن کړو هلته یې دفن کړو نو وفات چې هم دقې شانتې یوازې بیا بالکل وی زه ورسره د هغې ځای نه ملګری شوم روان شومه ویتلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کنډرات رالو سمودیانو کنډرات رالو چې هلته څنګ ورسېدل نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک ښکته کو د الله تبارک وتعالی ذکر یې شروع کو استغفار یې شروع کو صحابه کرامو ته یې فرمایل وی د دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ او دې ځای کې به اوبه هم ګورئ نه څکئ دا وفرمایل نبي علیه الصلاة والسلام او په انتهایی عجز باندې روان دی او سر یې ښکته نیولی وایي ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی په عاجزۍ سر روان دی نبی علیه السلام استغفار وایي سر یې ټیټ نیولی صحابه کرامو ته فرمایي وي زر د دې ځای نه وځئ ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای زر تېرېږئ خو ډېره لویه مجموعه ډېر زره کسانو نو د نبي علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو وي دلته به اوبه موبه هم نه څکئ
اوبه به نسکئ. نو دا اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو. بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه هم وڅښلې، بعضو پکې اوړه واغږل، اوړه یې ترې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره، اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل. بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شو وی د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو تی اوړه غږلي په هغې اوبو باندې. نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مه استعمالوئ، دا اوښانو له ورکئ، دا اوښانو له ورکئ. په دې ځای باندې زر تېرېږئ. اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی، دغلته مه ورځه، دغلته مه ورځه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ وایو دا کندرات دي، دا آثار قدیمه دي، چکر له وله لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي، هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي. هلته موږ د سیل ځای رخ کړی، موږ د چکر ځای رخ کړی، دې ته نه ګورو چې دا کنډرات د چا نه پاتې شوي دي، دا ولې پاتې شوي دي. دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی. هلته کې لاړ شه، د الله نه ویریږه، عبرت حاصل کا. دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی. استغفار ووایه، الله ته په جړا شه په دغې ځای کې. مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی، داسې ده که نه ده؟ بلکې حکومت پې ټیکس مقرر کړی چې زی ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي، وایي دومره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پکې پټوان مټوان وباسه، وګرځه راوګرځه چکر وخه. چکر نه، عبرت حاصل که لاړ شه. دا د عبرت حاصلولو ځای دی. نو داسې ځای ته به چکر وله نه ځې، کو ځې نو عبرت له ورشه، په منډه ترې وځه، بیا ایسارېږه پکې مه. نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه الصلاة والسلام ورغی. چې لږ مخکې لاړو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره تږي شوي یو، څاروي هم تږي شوي دي، اوبه نشته د څه وکړو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده، خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نه څښئ، اوبه به ترې نه څښئ. وی صحیح ده. هغې چینې له چې ورسېدل صحابه کرام وکتل بیا کې اوبه شته دی نه نو، هغې نه خو داسې یو څاڅکې غونته روزي اوبه پکې شته نه. د الله پاک پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه دې مه څښه، په هغې کې اوبه شته دی نه، مونږ ته څه وڅښو. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ، دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ. وی ټیک ده. د صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او هغه نبي علیه الصلاة والسلام له راوړئ. چې نبي علیه الصلاة والسلام راوړئ، نبي علیه السلام پکې خپلې لاړې مبارکې تو کړې هغې اوبو کې. وی لاړ شئ دا اوبه واپس په دې چینه کې توی کړئ، واپس په دې چینه کې واړوئ. صحابه کرامو هغه اوبه واغستې، واپس یې په هغې چینه کې واړولې. نبي علیه السلام یې لږ صبر وکړئ، لږ صبر. چې لږ صبر وکړو، چینه داسې روانه شو، داسې روانه لکه د اوبو لښتې چې بهیږي، داسې روانه شوه. نبي علیه السلام وفرمایل په خپله ترې وباسکئ، خپل څاروي پرې اوبه کئ. هلته کې خوا کې نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي و. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي، یو وخت به راشي چې د دې چینې نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي، دلته به لوی لوی باغات جوړ شي. او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغې علاقه کې بیا باغات جوړ شو، هغې چینې د وجې نه. بهرحال نبی علیه السلام تبوک مقام ته ورسېدو، هلته یې پړاو واچو، خو مقابلې له هرقل بادشاه رانغی. ځکه هرقل بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی.
دا دروغ دي. نو هغه بیا رانغی وی د پیغمبر سره مقابله نه کېږي، هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و، واپس تللی و. نبی علیه الصلاة والسلام هلته 20 ورځې تېرې کړې، مقابلې له څوک رانلو. نبی علیه السلام وفرمیل چې دوی نه راځي نو موږ پسې هم نه ورځو، پرېږدوئ یې، پرېږدوئ یې، موږ رالو. خو فایده څه وشوله؟ فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کم قبایل پاتې کېدو، خلک پاتې کېدو، په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته، یو د مسلمانانو یو یره پې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي. د زمانې هغه سفر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ترې نه وتښتېدل، هغې ته وتښتېدل. نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو، غیر چابیره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو، ډېر خلک مسلمانان شو. او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته که نه، نو د نبی علیه الصلاة والسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو. خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شوي، منافقین پاتې شوي، یا معذورین پاتې شوي، یا ښځې او ماشومان پاتې شوي. خو په دې کې 3 صحیح مؤمنان هم پاتې شوي. د نبی علیه الصلاة والسلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شوي چې دا غزوه تبوک ته نه وتلي. په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه، او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه. دا صحیح مسلمانانو، خو دویم د نبی علیه الصلاة والسلام سره نه وتلي، پاتې شوتې. دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي چې دی، دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دی فرمایي وی په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زه هم په دغې ورځو کې وم، د ټول نه مالدار زه په دغې ورځو کې وم، او ما ځان له 2 اوښې هم ساتلي وي او ښې سمې مې سربې کړې وي. ما چې نبی علیه الصلاة والسلام غزا له ځي که نه، زه به ورسره په دې اوښو باندې ځم. نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړ چې ځو غزا له. ما وایي چې زما سره ښې سربې اوښې موجود دي، دوی به ځي، زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم. سبا شو، بیا وی ناراستیا را باندې راله. ما وایي چې زه بل ورځ به پسې لاړ شم. بل ورځ شو، ما وایي چې زه بل ورځ به پسې لاړ شم. دویمه درېیمه ورځ شوه، چې خبرېدم نبی علیه السلام را دومره لرې تللی چې بیا پسې زما تلل ممکن نه، ممکن نه، ناراستیا پاتې کړم، ناراستیا د وجې نه. او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د ده په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو، ټول خپلوان یې په دغې ورځو کې راغلي وو. نو چې د خپلوانو ته وکتل، د هغوی سره مصروفه شو. زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کړي، دا رشته دار اوس راغلي دي، دې لږ پاتې شم، لاړه به نه شم نو. او دا یو صحابي چې د ده غټ باغ و، یاره دا باغ مې پخ شوی دی، کجوري دي، دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم، دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې، دا به ورتاوي شوي. نو هرې غذا له تللی یم، خو زه په دې کې به لاړ نه شم، د دې وجې نه پاتې شو. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې، ګیر چاپېره ګرځم، ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي، نو چې ځان ته مې وکتل، ما وایي چې زه خو ښځه هم نه یم، یا مې په معذورینو نظر لګي، نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم، یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي، نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم، یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزا له تللی وی، نو زما سره خو 2 اوښې ولاړې دي. وی انتهایی خفه شوم، انتهایی خفه شوم چې دا رانه څه وشو، دا رانه څه شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې د غزا نه واپس راغی، مسجد نبوي کې کېناست. چې کېناستو، منافقین راځي بانې کوي،
یو سوی بل سوی بانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو پیژندل چې دا منافقین دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه. یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته ده زه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دغه ډېرې ښایسته دي ښکلې ښځې دي نو ما ویل چې هلته به بله فتنه کې به اخته شمه ته دغې وجې نه یم تللی. نبی علیہ السلام ورته ښه ښه زه ټیک ده ځه. دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم ځان له مې سوچ کو چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ وامه جو خلاص به شمه. ملګرو راته مو ویل چې نبی علیہ السلام ته دروغ ووایه خلاص به شي. بیا مې سوچ کو چې نبی علیہ السلام ته دروغ ووامه چې یا بیمار وم یا بل څه نو د نبی علیہ السلام خو به پورې باسم خبره به ورته وکړمه ټیک شو زه به ځان خلاص کړمه. خو که الله تبارک وتعالی ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا زه به نبی علیہ السلام ته دروغ ووایم نبی علیہ السلام به دوکه کړمه. خو که الله ورته ووایي چې دا کعب بن مالک دروغ وایي نو بیا به څه کېږي که نه. ځان سره مې کرل ریبل کول ما وی چې یاره رښتیا وامه داسې پاڅېدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله ورغلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ما ته داسې وکتل مسکی شو خو مسکی شو خو د خفګان مسکا وه بیا رانه مخ داسې واړو ما ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبره زما د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاکه پیغمبره ما منافق مه حسابوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې ستا سره چې هغه دوه اوښې وي تا چې زه پې غذا لازم هغه در سره نشته د الله پاکه پیغمبر را سره ولاړې دي ولې نه یې تلې. ما ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبر د سستیا د وجې نه پاتې شوی هیڅ عذر نه و هیڅ خبره نه وه خو د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوی یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې زه ستا معامله زه په الله پرېږدم زه ستا معامله په الله باندې پرېږدم. راپاڅېدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خفه یم سخت خفه یم چې بار ته ووتم تپوس مې وکړو چې زما په شانتې کار د بل چا سره هم شوی دی. صحابه کرامو راته وفرمایل چې او ستا دوه ملګري نور هم شته هلال ابن امیه او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغې ماسې پاتې شوي دي. زړه ته مې لږه تسلي راله ما چې زه خو ډېر زیات کمزور یم خو خو بدري صحابه کرام دي خیر دی که زه کمزور یم. زړه ته مې لږه تسلي راله ورووتم بار ته نبی علیہ السلام چې تیرې شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوئ هېڅوک په سره خبرې نه کوئ سلام به پرې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولې نه ورکوئ. جومات ته رالمه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مې سلام ور واچو نبی علیہ السلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کو داسې کېناستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې وګورم نو نبی علیہ السلام رانه مخ واړی چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبی علیہ السلام ما ته ګوري زه په سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبی علیہ السلام ګوري خو چې زه نبی علیہ السلام ته مخ واړم نو نبی علیہ السلام زما نه مخ واړی. په مانځه باندې ودرېدم مانځه کې مې داسې په دې سترګې په دې ګوټ کې نبی علیہ السلام ته به کتل نبی علیہ السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبی علیہ السلام به رانه مخ واړه سخت خفه ومه بار ته ووتم
په صحابه کرامو مې سلام واچو. وی صحابه کرام ورله د سلام جواب رانه کو ډېر سخت خفه شوم. وی د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه د هغه کور ته لاړم. ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو. هغه رالم جواب رانه کو. ما ورته وی چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم، زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم. یا خاموش دی، ما ته څه نه وایي. ما ورته وی چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم. بیا خاموشه دی. په درېیم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم، د تره زویه تا ته وایم، زه د نبي علیه السلام سره مینه نه لرم، زه د الله سره مینه نه لرم. هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري. او چې دا خبره مې واورېده که نه، سترګو نه مې اوښکې روانې شوې چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی. اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی. سهار له بازار ته ووتمه، په بازار کې ګرځم، یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي، خو زما سره کم سړی راته ګوري نظر رانه اړوي، ځکه نبي علیه السلام حکم کړی که نه چې خبرې ورسره مه کوئ. بازار کې روان یم، وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و، د نجران عیسایي و. وی هغه اواز وکړو، داسې چا نه یې تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی؟ وی ورته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی. ما له خوا نه راغی، په لاس کې راله داسې یو خط راکوي. ما ورته چې دا څه دي؟ وی چې دا د شام د بادشاه خط دی، تا ته یې رالیږلی دی. ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې؟ وی چې کور ته لاړم، خط مې کولو کو، هغه راته خط رالیږلی و. په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه، زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستا سره ډېر زیاتې راغستی دی. راشه عیشه عیشه زمونږ دروازې تا ته کولو دي، راشه عیشه عیشه او زمونږ ملک ته راشه چې ته خپل عزت وینې. ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي. چې خط مې ولیدو، هغه مې څیرې کړو، ورته مې ور واچو او په چغو چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زما نه تمه پیدا شوه. او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو، ما وی چې که په دې حالت کې ته مړ شوې که نه، نو نبي علیه السلام به دې جنازې له راشي او قرآن شي. او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه السلام وفات شو، نو بیا خو به د مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي. هر سړی به وایي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ. زه به ژوند څنګه تېروم، زه به ژوند بیا څنګه تېروم. په دې خفګان کې ناست وم، نبی علیه السلام دا حکم وکړو، وی دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي، دوی د بیبیانو نه جدا شي. کعب ابن مالک پسې سړی راغی، وی نبی علیه السلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه. وی طلاق ورکم؟ وی نه طلاق مه ورکوه، طلاق مه ورکوه، خو نور تعلق په سره نه ساتي، جدا دې شه. وی ټیک ده. دا نور دو صحابه کرام چې دا بوډاګانو، دوی بوډاګانو د دوی بیبیانې راغلي نبي علیه السلام را، وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي، که مونږ د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره تې لاړ شو خو به مړه شي، نو مونږ ته اجازه شته چې خدمت یې وکړو که نه خدمت هم نه کوو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وی خدمت یې کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ، نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ. ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ.
کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ما ته وي چې زم چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم. ما ته وی چې بالکل به نه ځي. هغه بوډاګان دي، زه ځوان یم، زه د پلار کره، زما تا ته حاجت نشته دی. زه د پلار کره، زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبي علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته، زه خپل خدمت په خپله کولی شم. ښځه مې د پلار کره ولېږله. په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټیم و، بالکل سحر وختي وي، بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي. الله زما ته څه ضرورت دی؟ ضرورت خو زما الله ته دی. زه جهاد له نه یم تللی، نافرماني مې کړې ده، الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي؟ په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم، ما به نبي علیه السلام خفه پاتې کېږي. دا سوچ مې کو، په دې سوچونو کې ناست یم. سحر وختي و چې په نبي علیه السلام دا آیتونه نازل شو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. دا هغې دریو تنو الله تبارک وتعالی توبه قبول کړه چې په هغوی باندې دا پراخه دنیا تنګه شوې وه. پراخه دنیا پې څه شوې وه؟ تنګه شوې وه. 50 ورځې پس د هغې دا توبه قبوله شوه. دا آیتونه الله تبارک وتعالی نازل کړو. نبی علیه السلام وفرمایل لاړ شئ په کعب ابن مالک باندې زیری وکئ. زه په کوټه باندې ناست وم، جبل سلع ورته ویلی شي، د هغې طرف نه آواز وشو. آواز څه وشو؟ یا کعب ابن مالک ابشر، ای کعب ابن مالک زیری مې در باندې. دا آواز چې مې واورېد، ګیر چاپېره ګورم چې آواز د خوشحالۍ دی. آواز د څه شي دی؟ د خوشحالۍ دی. ناستم، یو صحابي مې خواله راغی، ما ته وایي چې الله ستا توبه قبوله کړه. الله ستا توبه ځان ته مې وکتل، هېڅ را سره نه و، 2 څادرې را سره وي، دواړه مې هغه ته غېږ ته ور وویشتې چې دا دې ستا شوې، په زیري کې دې دا شوې، هېڅ را سره نه و. دغه 2 څادرې وې، مې دواړه هغه ته وویشتې دا ستا شوې. او خلک چې په چا باندې زیری وکړي، ویل که زیری ورکړه که نه، دا ثابت دی. دا زیری ورکول څه دي؟ ثابت دي. دا په شریعت کې شته دی. څوک در باندې خوشحالۍ زیری وکړي، ورکوله څه شي. نو په کعب ابن مالک چې هم زیری وشو، ځان ته مې وکتل هېڅ نه، خو دغه 2 څادرې وي، د ځان نه مې راټولې کړه او د هغه غېږ ته مې وویشتې. ما ته وایي چې دا واله. رالم مسجد نبوي ته، نبي علیه الصلاة والسلام ناست دی. صحابه کرام ماله یو تنم را پانسید، یو تنم را پانسید. وی څنګه چې مسجد نبوي ته داخل شوم، صرف طلحه ابن عبیده رضی الله تعالی را منډې کړې. وی ما نه غاړه تاو کړه، په دواړه مخه ښکل کړم، په ژړا شو راته. کعب ابن مالک په وی قسم په الله د طلحه ابن عبیده دا احسان به زه چېرته هېر نه کړم. ما ته یو تنم آواز نه کو، خو چې مسجد نبوي ته داخل شوم، صرف دې مال را پاسېدلی دی. وی نبی علیه الصلاة والسلام ته کېناستم داسې مخامخ. نبی علیه الصلاة والسلام مسکی شو، ما ته وی چې ای کعب ابن مالک، هغه ورځ مې درته مبارک شه چې مور دې زیږولی، داسې د خوشحالۍ ورځ په تا نه ده راغلې. دغه ورځ دې مبارک شه چې مور زیږولې، داسې خوشحاله ورځ په تا باندې نه ده راغلې. ما ورته وایي چې د الله پاکه پیغمبر، الله مې توبه قبوله کړه، خو زه چې پاتې شوی یم که نه، زه چې پاتې شوی یم، زه د خپل مال د وجې نه پاتې شوم، ډېر سوس کړی یم، ډېر سوس کړی یم. د الله پاکه پیغمبر، زه د خپل ټول مال د الله په لاره کې ورکوم. نبی علیه الصلاة والسلام راته وایي چې کعب ابن مالک ټول مه ورکوه. ما ورته وایي چې زه ټیک د الله پاکه پیغمبره، د خیبر په مال غنیمت کې چې کومه ځمکه راته میلاو شوې ده، هغه پرېږدم، نور ټول مال د الله په نوم باندې صدقه.
غبل صحابي راغی چې د الله پاک پیغمبر زه د رشتہ دارو د وجه نه پاتې شوم زما رشتہ دار په دې ورځ راغلی زه به د نن نه بعد د رشتہ دارو سره تعلق نه ساتم زه د دوی د وجه نه غزا نه پاتې شوم نبی علیه السلام وفرمایل نه د رشتہ دارو سره به تعلق ساتي رشتہ دارو سره به ساتي هغه بل صحابي ته راغی د الله پاک پیغمبر زه پلان کې باغ د وجه نه پاتې شوم ما د دې کجوري پخ شوي دي دا برانه خرابې شي د الله پاک پیغمبر دغه باغ ما د الله په نوم صدقه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اخو ټیک ده خو ستا په خپل خپلوانو کې ډېر غریبانان دي ستا په خپل خپلوانو کې د تر زامن دي ډېر غریبانان دي دا غي باندې تقسیم کاغي له ورک هغه باغ په غي باندې تقسیم کو غرض می دا کو چې دا یو غزوه تبوک واقعه راغلی و پدې کې صحابه کرام ډېری قرباني ورکړي دي دغه واقعه پکې د نبی علیہ السلام د دریو صحابه کرام سره راغلی و الله تبارک وتعالى دا غیغه توبه قبول کړه دا د نبی علیہ السلام بالکل اخیره غزا و غزوه ما ډېرې غزاګانې د نبی علیہ السلام تاسو ته بیان کړې دا غزوه تبوک د نبی علیہ السلام اخیره غزا و دا په نخم کال د هجرت باندې شوی و او په لسم کال باندې نبی علیہ السلام بیا د دنیا نه تشریف وړی دی په لسم کال باندې بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړی دی بهر حال دا سیرت مې درته دې دپاره بیانوم چې زموږ په زړونو کې د نبی علیہ السلام مینه محبت پیدا شي الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د نبی علیہ السلام مینه محبت پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله دا چې خرڅه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام